بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا تقبل الصلاة بغير طهور. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوان عن سماك بن حرب قال وحدثنا حناد قال وحدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل الصلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال حناد في حديثه إلا بطهور. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وحسن. وفي الباب أن بالملي النبي وأبي هريرة وعنس وأبو الملي بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي رضي الله تعالى عنه. حجی فرند لفظ حدیث دا خبر و سر و سنت و روایت کے فرق تی او بیا دا حدیث خبر اثر و سنت اور روایت کی وجہ تسمیہ دا حدیث پہ حدیث سر داغی متعلق بیان دا سمر بیانات چوشو نو دا ٹول دا لفظ حدیث متعلق اس دا علم حدیث تعریف تی دا ٹول سمر مباحث دا لفظ حدیث لغوی تحقیق اس دا علم حدیث تعریف تی دا علم حدیث تعریف علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ عمدۃ القاری کی دا علم حدیث تعریف کی چھے علم حدیث تویلی چھے علم یعرف به اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعاله و احواله. علم یعرف به اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعاله و احواله چھے دا نبی علیہ السلام اقوال و افعال و احوال پکمشی سر داغی معرفت کی گی ایرا علم حدیث میں گویا. او علامہ صحابی رحمت اللہ علیہ فتح المغیث کی دا علم حدیث تعریف کی چی علم حدیث چاہتا وی علم حدیث علامہ صحابی رحمت اللہ علیہ فتح المغیث کی دا علم حدیث تعریف کی وی معرفت ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او تقریرا او صفتا. معرفت ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او تقریرا او صفتا کہ علم حدیث معرفت دا چانا دے معرفت داغی شی چی داغی اضافت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشویوی قولا او فعلا او تقریرا او صفتا کو دا قول وی دا نبی علیہ السلام او کو فعل وی او کو تقریر وی او کو صفت وی دیتا علم حدیث وی لیش. خود ادوارو تعریفونو باندې یو اعتراض واردی کی چیرا دا حدیث جامع ندی دا تعریف دا علم حدیث جامع ندی دوار تعریفون جامع نیست چرا زکر چی دی حدیث موقوف و حدیث مقطوع شامل نشو. حدیث موقوف چی اغا پا صحابی باندے ولالوی مقطوع چی صحابی کلشیوی و تابعی وی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نو دا خود علم حدیث تعریف تی پکار دا چی دا پا طولو اقسام دا علم حدیث تحاوی و شامل وی دا خود صرف مرفوع حدیث تا شامل شو او حدیث موقوف و مقطوع دا شامل ندی. موقوف مقطوع دا شامل ندی. دی وجہ نہ چاہدی کی یو قید لگولی دی چیرہ دا حدیث موقوف و مقطوع تم شامل شی سا قیدی لگولی دی معرفت ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم او الى صحابین او الى من دونه قولا او فعلا او تقریرا او صفتا. معرفت ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم او الى صحابین او الى من دونه قولا او فعلا او تقریرا او صفتا. دا الى صحابین او الى من دونه دا قید ولیو لگید دا دید پارا چیرا دا تعریف جامع نو دین حدیث موقوف و مقطوع تو نو دا قیدی پاکی زیادیو لگو چی معرفت ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم او الى صحابین او الى من دونه قولا او فعلا او تقریرا او صفتا.
نو حدیث موقوف او مقطوع شامل شو. خودی باندې اعتراض کیږي چې دا حدیث دا تعریف د علم حدیث مانع نشو، مخکې جامع نو، خو چې تا پکې قید ولګو نو څه نشو، څنګه مانع نشو چې تاوی او الی صحابین او الی من دونه، دی خو د صحابینه، نو دی خو د صحابینه خو تر دې زمانی په ټولو ته شامل شو، د هر چا خبرو تر بیا سو ویلی شي حدیث ویلی شي. او الی من دونه، دا الی من دونه دا قید دی کې دومره عموم دی چې دا د دې زمانی پورې دا شامل شو. او دا تعریف دا خو علم تاریخ تم شامل شو، د علم تاریخ مقوال دي داسې نه. او دا تعریف آی وخت کې سیو چې کله د علم حدیث او تاریخ یو ځای را روانو، بعض محدثین دا پخوا به د هغوی د علم حدیث تعریف کو، وی جملة الاخبار المرویات حدیث، جملة الاخبار المرویات حدیث، هغه اخبار چې کوم روایت کړي شوي دي دا حدیث دي. نو دا تاریخ تم علم تاریخ تم شاملو. او چاته شامل ولکا اوس چې کله علم حدیث جدا تدوین شو، د تاریخ جدا تدوین شو، دا سه یو قید لګول پکار دی د پاره چې علم تاریخ دې نه خارج شي. نو دا غي د پاره یو قید لګی دی د پاره علم تاریخ دې نه خارج شي. اقید څه دی؟ معرفت ما اضیف الی النبی صلی الله علیه وسلم او الی صحابین او الی من دونه ممن یقتدى بهم فی الدین، ممن یقتدى بهم فی الدین، چې اوی بس اقتدا فی الدین کولی شي. او اقتدا فی الدین خو صحابه او تابعین او دا اوی اقوال حجت دی، د تاریخ ولا اقوال حجت. نو دا قید پکې ولګو چې معرفت ما اضیف الی النبی صلی الله علیه وسلم او الی صحابین او الی من دونه ممن یقتدى بهم فی الدین قولا او فعلا او تقریرا او صفتا. دا د نفس علم حدیث تعریف شو. ما د علم حدیث تعریف سوکو سمیوی علامہ بدرالدین عینی رحمت اللہ علیہ وافعاله واحواله، او علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ فتح المغیث کی سوی معرفت ما قولا او فعلا او تقریرا او صفتا. ماوی دی د ادوارو تعریفونو باندې اعتراض دی چې د ادوارو تعریفونه جامع ندي د خپل افراد او د فاره. کم حدیث دی نو حدیث موقوف او حدیث مقطوع هغه ته شامل نشو. دې د پاره چا یو قید لګولې چې حدیث موقوف او مقطوع هم شامل شي. نسقیدی پکی ولگو معرفت ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابین او الی من دونه قولا او فعلا او تقریرا او صفتا. خودی بانی بل اعتراض چیرا دا حدیث دا تعریف دا علم حدیث مانع نشو، دیگه علم تاریخ هم شامل شو، زکر دا الی من دونه قول دومره عام دی چه دا دی زمانی پوریم شامل دی داسی دی خواهد صحابین او تر قیامت پوری شامل شو. نو دا ارچه خبری حدیث شو. او دا یو زمانه کې دا ای وخت کیسیو چې علم تاریخ او علم حدیث د دې تدوین یو شان را روانو. خلکو به محدثینو به دا علم حدیث تعریف سکو جملة الاخبار المرویات حدیث، جملة الاخبار المرویات حدیث. صاحب د کشف الظنون او کشاف اصطلاحات الفنون کې محمد اعلی تھانوی رحمت اللہ علیہ دا حدیث تعریف کی جملۃ الاخبار المرویات حدیث. کشف الظنون والا او کشاف اصطلاحات الفنون والا د علم حدیث تعریف کی جملۃ الاخبار المرویات حدیث. خدا آئی وقت کسی ہو چکل علم حدیث او تاریخ یو زیر روانو، نو چکل علم تاریخ جدا مدون شو او حدیث جدا مدون شو، اس دا سی یو قید لگول پکاری چی تاریخ تی نخارج شی. نو قیدیو لگو چی معرفت ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او الی صحابین او الی من دونه ممن یقتدى بهم فی الدین قولا او فعلا او تقریرا او صفتا. چی دا من یقتدى بهم فی الدین چاہی پس اقتدا پا دین کی گولی شی، تاریخ تینا خارج شو، ولی تاریخ والا پس سو کی اقتدا نکی کنستا سو کلی کی اقتدا واپس نکی واپس. حجیدہ دا علم حدیث مطلق دا علم حدیث تعریف. اس علم حدیث دو قسم دی، یو روایت الحدیث دی، یو درایت الحدیث دی.
علم حدیث دو قسم، یو روایت الحدیث بل درایت الحدیث. د روایت الحدیث تعریف داده، روایت الحدیث دیتا ہوئی هو علم بنقل اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله واحواله بالسماع المتصل وضبطها وتحریرها. علم روایت الحدیث چاہتا ہوئی هو علم بنقل اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله واحواله بالسماع المتصل وضبطها وتحریرها. دا علم دی په نقل د اقوالو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام، چې د نبی علیہ السلام اقوال به نقل کی، څنګه به نقل کی؟ بالسماع المتصل، اقوال افعال احوال سماع متصل وي، وضبطها وتحریرها، او داغي ضبط یادول او داغي لیکل، دا علم روایت الحدیث شو. څنګه شو؟ علم بنقل اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله واحواله بالسماع المتصل وضبطها وتحریرها، چې داغي سماع متصل می او ضبط می او تحریر می. دویم قسم درایت الحدیث، دا خو روایت الحدیث، او دویم درایت الحدیث. درایت الحدیث تعریف داده هو علم یتعرف به انواع الروایات واحکامها وشروط الروات واصناف المرویات واستنباط معانیها. هو علم یتعرف به، چې پیجندی شي په سره انواع الروایت، انواع اقسام د روایت، احکام د دی، و شروط الروات، او شرطون روات جمع د راوی ده، شرطون د راویانو، و اصناف المرویات، اقسام د مرویات و د حدیث، چې دا مرفوع دی، متصل دی، منقطع دی، داغی اقسام، و استنباط معنی و استنباط د معنی داغی. هو علم یتعرف به انواع الروایت و احکامها و شروط الروات و اصناف المرویات و استنباط معنیها. څنګه شو؟ هو علم یتعرف به، مجهول صيغه ده، پیجندی شي بده سره. څه پیجندی شي؟ انواع الروایت، انواع د روایت، اقسام د روایت، او احکام د دی، و شروط الروات، او شرطونه د راویانو، و اصناف المرویات، اصناف اقسام، اقسام د مرویات، مرویات جمع د مرویتون کوم حدیث روایت شوی وي، اقسام المرویات، و استنباط معنی هو استنباط د معنی ودی. بیا د دې نور اقسام دي، خو بس د اقسام بیا و نور خبرت براشي تاسو باندې، دا به خپل ځای کې ان شاء الله دا غي بیان کو. بس علم حدیث شو، روایت الحدیث شو، او بل درایت الحدیث شو. موضوع د علم حدیث څه ده؟ موضوع د علم حدیث بعد محدثین وی چې ذات النبی صلی الله علیه وسلم، د نبی علیہ السلام ذات مبارک دا د علم حدیث موضوع ده. سوک اقوال او افعال د نبی علیہ السلام د علم حدیث موضوع وی، سوک سند او متن د حدیث د علم حدیث موضوع وی. سوک سوی ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دا سوک چوی چې ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دی باندې بعضی محدثین اعتراض کی چې ذات د انسان خود علم طب موضوع ده. ذات د انسان د چا موضوع ده؟ علم طب. نو څنګه ذات النبی صلی الله علیہ وسلم دا د علم حدیث موضوع شو؟ مونږ وی ذات النبی صلی الله علیہ وسلم من حيث انه رسول دا د علم حدیث موضوع ده.
صرف ذات النبی صلی من حیث انه چې رسول قید سره مقید دی. ذات النبی صلی من حیث انه رسول دا د علم حدیث موضوع، او د طب موضوع خو ذات د انسان دی، من حیث الرسول پکې نشته پای. او څوک اقوال او افعال وي، او څوک سند او متن. خو علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ اصل کی ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مطلق علم حدیث موضوع دا، مطلق علم حدیث. اقوال او افعال دا روایت الحدیث موضوع دا، او سند او متن دا درایت الحدیث موضوع دا. بات پہ سمجھے نہیں سمجھے بات پر کہ ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انه رسول دا موضوع دا چا دا مطلق دا علم حدیث. اقوال و افعال دا روایت الحدیث موضوع دا، سند و متن دا درایت الحدیث موضوع دا. سمجھے بات پر دادا درایت الحدیث موضوع شو. موضوع دا علم حدیث دری قسم شو. یو ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چا موضوع شو مطلق علم حدیث. افعال و اقوال و افعال د چا شو روایت الحدیث. سند او متن دی سند د حدیث سند دی چې دا کوم قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان دی ته سند وی، او چې کوم نبی له څخه کوم الفاظ هغه ته متن د حدیث. نو سند او متن دا درایت الحدیث موضوع شو. حجی غرض او غایه د علم حدیث صدا. غرض و غایت علم حدیث الاهتداء بهدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. الاهتداء بهدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اهتداء اقتداء د نبی علیہ السلام په طریقې سره، او الفوز بسعادت الدارین. الفوز بسعادت الدارین. فضیلت د علم حدیث سے، فضیلت د علم حدیث خدا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرمائی نضر اللہ امرا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها فرب حامل فقه الى من هو افقه منه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائی نضر اللہ امرا، اللہ دی آغا سڑی تر و تازہ و ساتی. نضر اللہ سمع مقالتی، زما خبر ووریدا، سمع مقالتی فحفظها یاد اکڑا، ووعاہو داغی حفاظتی کو محفوظ، واداہو بلتے و رسول، فرب حامل فقہ الى من هو افقه من. دیر کرتا یو حدیث پتا تا یادی تب دې نشي مستنبط کولی، بل چاته ورسې هغه ډیر معنی مستنبط کی. نو ګوره نبی علیہ السلام دعا کی چې نضر الله امرا سمع مقالتی، الله دې هغه سړی تر او تازه وساتي. د چا دعا ده؟ نبی چې زما خبرې واورېدې. نضر الله امرا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها فرب حامل فقه الى من هو افقه من. او بل دویم نبی علیہ السلام چې د پیغمبر حدیث کوي یا زدکی نو هغه ته نبی علیہ السلام خلفاوی اللهم ارحم خلفائی. قیل ومن خلفاؤک یا رسول اللہ؟ قال الذين يأتون من بعدي ويروون احاديثي. خلق وی اللہ زما په خلفاء رحم وکي. قیل ومن خلفاؤک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ستاسو خلفاء سوک دی؟ قال الذین یأتین من بعدی، چې ما نه برست را دی او زما حدیث پر روایت کی دا زما خلفاء دی. بل فضیلت د علم حدیث دام دی چې سړی ار حدیث سره وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، قال راوی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې نبی علیہ السلام. نو هر حدیث سره سړی درود وی، هر حدیث سره سوی. نو دا څومره سعادت دی. حدیث پاک کې راځي چې ما باندې یو ځل درود وی، الله په لس رحمتونه نازل کی، لس نیکی به ورکی، لس گناهونه به معاف کی، او لس درجات په لوچت کی. داسي یو هر
سوزانه څومره حدیث سړي حدیث روان شي هر کتاب کې 600 حدیث روزانه ویل کیږي ده نو دا سبب باعث د برکتم دی چې نبی علیہ السلام باندې کثرت د درود د دې وجنه د علم حدیث د موضوع په لحاظ سره د علم تفسیر نه موجد دی ولی د علم حدیث موضوع ذات النبی صلی الله علیه وسلم او د علم تفسیر موضوع الکلمات دی کنه قرآنی کلمات د موضوع ده نو ذات النبی صلی الله علیه وسلم د خود ارسنه موجد دی د کابینم د بیت النبی صلی الله علیه وسلم ذات موجد عرشنم د نبی علیہ السلام ذات موجد بلکې کوم خوره چې دا چا سره لګیدل ځین علماء دیوبند وی د نبی علیہ السلام جسد مبارک سره روزه مبارکی دا د بیت الله عرش مولا نم غره ده نو د موضوع په لحاظ سره علم حدیث د چانه اوچت شو لکه دا د علم تفسیر نم زیات عالی او بالا او بلند چیرې کثرت د درود دا باعث د مغفرتم دی شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله علیه یو ځای کې فضائل درود کې وی چې یو عالم او هغه پلار حج ته بوتل لاره کې دا والد سبي بیمار شو او داسې بیمار شو چې ډېر سخت بیمار شو ځنګل لې او چې کله وفات شو نو شکل یې مسخه شو دا عالم وی چې زه د زیات شرم د وجه نه چاته ویلم نشم یوازې تجهید او تکفین هم نشم کولی بس ډېر پریشانې کې داسې ونې ته مې ډډه والې ده سترګې مې ورېدې کې یو نوراني شکل والا یو سړی راغی او زما د پلار د مخ نه صادر داسې اخوا کو لاسې پراخ وی زما د پلار د مخ پړخېده داسې وی چې زه دا سړی روان شوم چې ته څوک یې ته زما امدادو خوب کې اوس وی ما ته وی زه آقای نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تاسو څنګه خبر شوي وی ستا پلار برو ځان ارش په ما باندې 300 بار درود شریف هیڅ نور اعمالو کې کمی وسه کمزوري نو فرشتو ما تاسو کې چې داغه درود رانغي وی خو پلان کیږي کې وفات ته او داغه شکل مسخه شوی ما وی چیرې د خپل درود حق پورا کم زراله چې را پاسه د مواخید مخملار می پړخېده داس هغه شکل یې سم شیو او چې ساشو د سلورو طرفونو خلق را روانو ما سره تجهید او تکفین کې شریک شو قبرې مکنو ما تاسو څنګه خبر شوي وی پدنی خو سار یشپی یو اعلان داسې کېده غیبانه چې کوم سړی خپل مغفرت غواړي پلانی ځای کې یو کس ته اجنبي وفات شوی او داغه جنازه کې د شرکت وکړي د نبی علیہ السلام زمانہ یو سړی د درود فضایل داسې ووري درود وی 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 د سمندر په غاړه ناس اوچت आवाज باندې دیکي یو مچیمار راغی دغه اخوا کې جال واچ یو کبي ونی ډیر مزیدار کور ته راوړو ویره دا خوخ کا اخذ اور پسې اور بلې غاړو ټسې مس نه هوته ډیر زیات اوري او پسې بل اخر کې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا خمارو دومره او می بلکو غاړو پخېږي نه ودا کب تاکب زینی ولو وی پلانی ځای کې یو صحابي درود وی او خوا کې می جال واچو وی د درود ته وګي خو دیو وی د دنیا اور څخه چې د جهنم اورم په باندې اثر نه کوي سوجي د درود چې درود ته وګي چې خپل سړی هر حدیث سره داغه بس مقام وی ده نو دا فضیلت د علم حدیث خطایب د علم حدیث دارنګ موضوع د علم حدیث غرض او غایه د علم حدیث او فضیلت او فائدې د علم حدیث دا غي بیان شو زوس حدیث تدوین حدیث یا حجیت الحدیث بیان به ان شاء الله بیا نو شو جیشته څه مسله دا فرق ما بیان نکړ روایت الحدیث کی گور سی بھی روایت الحدیث هو علم بنقل اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نقل دا اقوال د نبی علیہ السلام بالسماع المتصل چاغا تاغنه متصل سماع اوریدلی و ضبط هو تا یاد کړیو لیکلی دی صرف هغه کې اقوال صرف لیکل اوریدلی او درایت پوی دی وی هو علم يتعرف به انواع الروايه چې دا د کم قسم حدیث دی مرفوع دی منقطع دی انواع و شروط الروات دا راوی کی عدل او ضبط او اتقان شتو کو نشتا مدلس دی او کو متهم دی غیر مدلس دی واصناف المرویات او چې دا کم روایت کوي شي دا کم قسم دی مقطوع دی کو موقوف دی کو مرفوع دی کو منقطع دی کو معضل دی کم قسم دی
عیان را چې بیان است دا خو د بدیهیاتو نه دي فرق پدې کې کنه د تصوراتو نه دي دا خو بدیهیات دي ایک آدمی راستے سے سفر کا ارادہ کر کے پھر وہ سحری نہ کرے اور نہ روزہ کی نیت کرے اور صبح ہوتی وہ سفر پر نہ جائے تو احساس کے لیے کیا حکم ہے آیا اس پر کفارہ لازم آتا ہے یا نہیں کفاره په د سره نشته خو روزه نیولې نه کفاره چې چا باندې ده چې روزه ونیسي او ماته کی دا مسله به وره خو چاته م بیان ویل کاو خو یو سړی دی د سره روزه ټول میاشت روزه نه نیولې روزه نیولې نه ده نه په د کفاره شته نه کفاره به نشته صرف قضا بروي